بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورة بقرہ د قرآن حکیم په موجوده ترتیب کې دویم سورت ته پس د سورت فاتحه نه. په نزول قرآن کې واتیایم سورت ته نازل شوه ده پس د سورت مطففین نه، یعنی د دې نه مخکې شپږ اتیا سورتونه نازل شوي په مکه معظمه کې. مدینه منوره کې دا لومبه صورتو چې نازل شو نو دې په نازلېدو کې واتیایم دی. د دې صورت دعوا سلور خبرې دي: اثبات د مقاصد اربعو، توحید، رسالت، جهاد، انفاق فی سبیل الله. د دې سلور دعوو مقصد څه دی؟ الله یو دی، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله په دې مسله دنیا ته را لېږلی و. د دې مسلې دپاره تاسو جهاد ته تیار شئ، توره راوالی، هجرت ته به هم ضرورت راځي، جهاد ته به هم ضرورت راځي، څه تکلیف په ځان باندې تېروئ. دویم چې کله تاسو جهاد ته ځئ نو سورلي به پکاري، وسله به پکاري، راسن به پکاري. نو څلورمه مسله انفاق فی سبیل الله. الله وی جیب ته بلاس کې خرچه به هم کول غواړي. دا څلور واړه مسلې داسې دي. لومبی د توحید خبره ده چې عقیده دې برابري په دې کلمه باندې چې لا اله الا الله، ورپسې رسالت محمد رسول الله. نو د دې دپاره به جهاد ته ضرورتي. نو توره به راوالي، اس به ځان له برابر کړي، راسن به ځان له برابر کړي. څنګه چې ته خپل پټې سنبالې نو د هغې یوې ته به ضرورتي، د هغې خاورې ته به ضرورتي، د هغې سنبالښت ته به ضرورتي. نو داسې د الله د دین او د توحید او د کلمې د بلندۍ دپاره ته به جهاد ته ځان تیارې. نو جهاد بغیر د انفاق نه نه کېږي. نو انفاق ته به ځان جوړ کړي. دا څلور مسلې د صورت دعوه ده. مختصر د دې صورت د دې مخکې صورت سره آخر جوړ څه دی چې دا صورت یې د هغې سره یو ځای ذکر کړو، ځکه چې هغه خو په نازلېدو کې پنځم او دا اووه اتیایم دی. نو ډېر لوی فرق دی، خو په دې ترتیب کې ورسره یو ځای ذکر کو. نو یې ربط یې دا دی چې مخکې صورت کې الله یو دعوه ذکر کړه: ایاک نعبد و ایاک نستعین. العبادة لله وحده. د هغې مقصد دا و چې بندګي به صرف د الله کو. دا خبره مختصر وه، اجمالا وه. دې صورت کې الله دا دعوه څلور ځای ذکر کړې ده او دې صورت فاتحه کې په دې باندې دلیل نه و. دی صورت کې په هغې باندې اول چې دا ذکر کوي په 21 آیات کې نو 15 دلایل به ذکر کړي. بیا د هغې نه پس چې بل ځل ذکر کوي نو 8 دلایل به ذکر کړي. خو دا دعوه په دې صورت کې مفصل ده، ښه په وضاحت سره ده او هغې کې لږه مختصر وه، ځکه دا صورت د هغې سره یو ځای راوړو. دویم، مخکې صورت کې الله د دریو ډلو بیان وکړو. یوه ډله وه انعمت علیهم، الذين انعمت عليهم. دویمه ډله وه غیر المغضوب علیهم.
درې مډله ولضالین و د دې صفاتونه نه ذکر کړي په صورت کې د دې فرق ثلاثه او د دې درې وارو ډلو مکمل بیان دی سره د صفات سره د احکام د دې وجنه دا صورت د هغې سره یو ځای راوړو دا کوم چې د صورت دعوی دی مونږ ذکر کوو حقیقت کې دا څلور واړه دعوی په دې صورت بقره کې په فاتحه کې ذکر دي دا خو مختصر طریقې سره د صورت د مخکې صورت سره ربط شو د دې صورت خلاصه صورت بقره څلور حصې ده د دې په اوله حصہ کې تقریبا 100 آیاتونه دي 100 آیات باندې چودريږي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم دې ځای پورې بلکې دغه ځای نه به دویمه حصہ شروع کیږي نو دې ولما جاءهم 100 آیات پورې لومبه حصہ ده دویمه حصہ د ولما جاءهم نه شروع شي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تقریبا یوصل او یا نمبر آیت تیزه پوری دویمه حصہ ده دریمه حصہ چې دغه ځای نه شروع شي دریمه سپاره چې کله شروع شي او دا لومبه رکوع باغی کې شروع کیږي یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله د دې آیات کریمه نه درېمه حصہ بیا شروع کیږي دا درېمه حصہ څلورمه حصہ روانه تر اخره پورې اوله حصہ کې 100 آیاتونه دي د ولما جاءهم رسول من عند الله پورې دویمه حصہ چې د هغه ځای نه شروع شي نو ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب آیت نمبر 177 پورې دا دویمه حصہ ده دریمه حصہ چې دغه ځای نه شروع شي نو یا ایها الذین آمنوا دریمه سپاره لومبه رکوع پورې تقریبا 254 ده کداغه سي آیات نمبر ده دریمه حصہ د هغه ځای نه تر اخره پورې په دې اوله حصہ کې مسله توحید ده په دویمه حصہ کې مسله د رسالت ده په دریمه حصہ کې مسله د جهاد فی سبیل الله ده په څلورمه حصہ کې مسله د انفاق فی سبیل الله ده الله یو غړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق غړه چې په دې مسله الله دنیا ته را لېږلې ده د دې لپاره جهاد وکا نو بیا د دې لپاره جیب تلاش او انفاق فی سبیل الله دا مختصر د صورت هغه څلور دعوی او څلور حصے د دې صورت په اوله حصہ کې درې بابونه دي اول باب د الف لام میم نه شروع شي نو یا ایها الناس اعبدوا ربکم دی یوشتم آیات پورې دا لومبه باب بیا دویم د یا ایها الناس اعبدون شروع شي یا بنی اسرائیل پورې بیا دریم باب د یا بنی اسرائیل نه شروع شي ولما جاءهم رسول من عند الله پورې په هر یو باب کې ځان ځان له مسله ده د هر یو صورت که تاسو ته خیال کړی نو اصل مقصد ګوره دا دی چې مونږ دا وپېژنو چې دې صورت دعوه څه ده دا صورت سوره حصې دی د دې خلاصه څه ده په اوله حصه کې کومه مسله ده او په دویمه کې کومه مسله ده او په دریمه کې تفصیل برازي وخت سره خو مختصر مخکې چې مونږ په دې باندې ځان پوه کړو چې دا زمونږ په ذهن کې چې د سورۃ بقره څلور دعوی دي او د سورۃ بقره څلور حصې دي د دې په هر یو حصہ کې ځان ځان له مسله ده په لومبه کې توحید په دویمه کې رسالت په دریمه کې جهاد او په څلورمه کې انفاق فی سبیل الله مال اولګوا چې جهاد وشي جهاد وکا په ناموس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ته پیدا قبل غاړې شه چې کله دا درې واړه د دې مرګرتیا دی وکړو دا کلمه و ثابت شي دنیا کې لا اله الا الله د توحید خبره اومنه پیغمبر الله په دې مسله را لېږلی نو تورې د دې د پاره راغستې ده نو مال د دې د پاره لګولې دي که د دې غاړې نه وي او که د آی غاړې نه وي دا څلور مسلې د یو بل سره تړلې دي سورۃ بقره د دې مشهور نوم دی ځکه چې د بقره واقعیا ده پکې ښکارا خبره ده
دویم د دې په نومونو کې راځي فسطاط القرآن، لویه خیمه د قرآن. او واقعي ده چې سورة بقره په قرآن کې یو عظیم الشان صورت دی، یو ممتاز صورت دی. الله دې له ډېر لوی فضیلت او غوړوالی ورکړی دی. الله پکې ډېر لوی علم یې دی. سورة بقره فسطاط القرآن او داسې د دې په صورتونو کې که ستاسو یاد دي نو په نومونو کې د دې مونږ یو نوم ذکر کړو. مشکات مشهور روایتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو اقرأوا الزهراوین، نو زهرا پړخېدونکې چمکدار، نو دی بل نوم دی. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لكل شیء صناما، د هر یو شي دپاره یو اوچته حصه لکه د غر سر دی بیخي دا سوکه هغې ته صنام وي. صنام د غوی دی کوب ته وي. که ستاسو خیال وي د غوی په دې وجود کې دا کوب ډېر ښایسته ښکاري، نو د قرآن کوب او اوچته حصه د سورة بقره ده، نو دا صنام یې بل نوم شو. د دې صورت په اول کې دا کلمه را که تاسو ورته خیال کړي الف لام میم، او دا یوازې دا صورت نه دی. الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، قاف حامیم، و صورتونه هغه او داسې یو 13 صورتونه دي چې د هغې په اول کې دا راځي. دې ته وایي حروف مقطعات. تاسو خیال لې الف و لام و میم و الف و لام و ری، الف و میم و ری، او داسې کاف ها یا عین صاد حامیم والکتاب المبین. داسې د یو 13 صورتونو په اول کې دا راځي. دې ته وایي متشابهات. متشابهات قرآن کې دوه قسمه دي. یو هغه متشابهات دي چې د هغې په معنا باندې موږ پوهېږو، معنی ښکاره ده خو کیفیت یې چاته نه دی معلوم. لکه قرآن کې راځي ید الله فوق ایدیهم، الله وی زما لاس د دې د لاسونو د پاسه دی. بل یداه مبسوطتان، الله وی بلکې دواړه لاس زما فراخه دي. نو د لاس ذکر راغلی دی. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، د مخ ذکر راغلی دی، او مخ ته چا مخ مراد دی؟ د الله. داسې نور د الله صفتونه راغلي دي چې هغه معنا د هغې مونږ پیژنو چې دا معنا ده، خو د هغې کیفیت د الله لاس څنګه لاس دی دا مونږ نشو ویلی. د الله مخ څنګه مخ دی دا مونږ نشو ویلی. نه د دې خبرې مونږ ته اجازت شته، بغیر د مثال نه، بغیر د تحریف نه، بغیر د تعطیل نه، بغیر د تشبیه نه، د الله پاک د لاسو یا د مخ تشبیه مونږ چا سره نشو ورکولی، مثال نشو ذکر کولی، کیفیت نه ذکر کولی بلا تکیف. د اهل سنت والجماعت یو اټله فیصله ده چې دا قسم متشابهات د دې کیفیت او د هغې علم به الله ته وسپارو اگر چې معنی ښکاره ده. دویم قسم متشابهات دا دي د حروف مقطعات. دا د قرآن په اول کې تاسو ته وایي په یو 13 صورتونو کې راځي، او دا 14 حروف دي. 14 حروف دي. اوس که موږ نه څوک د دې د معنا تپوس وکړي، د دې کې د علماو یو تعبیرات دي. صحیح تفسیر که ورته بعضې کتابونه ویلي دغه تفسیر نه دی، ځکه تفسیر هغه دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. تفسیر هغه دی چې صحابه وکړي. تفسیر هغه دی چې تابعین وکړي، تبع تابعین وکړي. نو د هغې د وختو نه د دې څه تفسیر او یا تعویل او یا څه نه دي راغلي. هو تعبیرات لکه مثلا بعض مفسرین دا وی الف معنا الله، لام معنا جبریل، میم معنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الف معنا الله او دا د الله پاک د نعمتونو نه عبارت. الف الله یعنی آلاء الله د الله نعمتونه. لام معنا لطف، لطف الله د الله مهربانه. او میم مجد الله د الله لوی او بزرگی. نو څوک داسې وایي چې الف الله او لام لطیف او میم مجید، الله چې ډېر مهربان او لوی شان والا دی. دا تعبیرات چې بعض مفسرین کی څوک معنا کی ان الله اعلم، الله وی ز الله د هر چا نه ښه پوهېږي.
مانه څوک ښه نه پوهېږي. د دې باره کې د مفسرینو یو اټله فیصله د هغه دا ده چې د دې په علم الله پوهېږي، بل چاته دا علم. دا په قرآن کې 14 حروف دي، سو یو ځای سو جدا جدا، سو لکه قاف اوس یو دی والقرآن المجید. خو د دې علم الله ځان سره خاص کړی دی، د مخلوق کې چاته نه دی ورکړی، او که ورکړي دا نه شو ویلی نو هغه به هم داسې لکه حضرت شیخ رحمه الله به وي مونږ د خپل استاد نه تپوس وکړو، د حسین علي رحمه الله نه، چې یاره جي دا علم تا ته الله درکړی دی؟ وي هغې وایي چې آو. نو مونږ ورته وایو چې دا ټول قرآن مونږ ته وایي نو دا راته هم ووایه که نه. وي هغې وایي چې د سرحد زورور نه شم ویلی. وی زور پورې نو ختم. وي ما ورته وایي چې دا ټول قرآن مونږ ته وایي، مونږ د تناس شو په ګنټو باندې او ورځې شپې دلته تېرو کلونه تېرو، نو دا راته هم وښیه که نه. وي هغې وایي چې خولی نه شم. وی ما ورته وایي چې عجیبه خبره کوې، تا ته الله دا علم درکړی دی، دا ټول قرآن یې ته خولی نه دی، مونږ ته یې ښیې نه، نو دا پکې ولې نه شي خولی؟ الف لام میم خو لنډه خبره ده، حام میم خو لنډه خبره ده، هغې هم چې معنا تاله درځي نو مونږ ته یې ووایه. وی چې ما پې ډېر زور ولګو، نو ما ته یې وایي چې ته ډېر زورور یې، خو ستا نه یو تپوس کوم، دا ګوړه خوږه ده که ترخه ده؟ وی ما ورته وایي چې خوږه ده. وی چې ته ما ته وضاحت وکړه څنګه خوږه ده؟ چینی په شان خوږه ده؟ نه. د ګبین په شان خوږه ده؟ نه. څنګه خوږه ده؟ ته ما ته ووایه. ده یاړو دا ګبین دی، تا ته هم دا ګبین خوږ دی، نو څنګه خوږ دی؟ د چینی په شان خوږ دی که نه د ګوړې په شان خوږ دی که نه د کانډسالۍ په شان خوږ دی؟ وی زه حیران شو. وی ما ورته وایي چې یاره دا تاسو څه وایي؟ وی ما ته یې وایي چې دا خوږوالی دی چې چا ته الله ښودلی دی، نو دا د هغه په سینه کې د هغه په علم کې یو خوږوالی دی. اوس د خوږوالي تعبیر څوک نشي کولی. زه به تا ته څنګه وایم چې دا ګوړه څنګه خوږه ده، دا چینی څنګه، ته چې ما ته دا نشي ویلی چې دا چینی یا دا ګوړه داسې خوږه ده لکه څنګه چې دا شی خوږ دی. وی زه هم تا ته نشم ویلی، او باقي دا علم الله ماله راکړی دی، والله علم. به هر حال د دې علم الله ځان سره خاص کړی دی. د دې وجه نه د مفسرینو اتفاق دی په دې باندې چې بس دې کې نور چیړ مه کوئ، الله ته یې وسپارئ، الله په دې باندې ښه پوهېږي. که پیغمبر ته یې ښودلی وي نو وما هو علی الغیب بضنین، د پیغمبر په صفتونو کې راځي چې هغه په قرآن په غیب باندې هغه بخل نه دی کړی، ټول قرآن امت ته ښولی دی. داسې مسلې پکې راغلي دي چې د پیغمبر ذاتي مسلې وي، د کور خبرې وي، او هغه پکې راغلي دي پیغمبر ښکاره کړي دي امت ته، نو دا به هم ښکاره کړی و که نه. خو بس په دې باندې یقین خاص کوي چې دا علم د متشابهاتو خصوصا د دې مقطعات حروف مقطعات دا بغیر د الله نه بل چاته نه دی حاصل. بهرحال د دې صورت په دې اول حصه کې په دې اول باب کې د دریو ډلو ذکر. لومبۍ ډله مؤمنان، الله مؤمنان مخکې کړي ځکه چې مؤمنان خو ایماندار دي که نه، نو ایمان خو د هر څه نه مخکې دی. ایمان الله ته د هر څه نه خوږ دی، نو مؤمنان هم الله ته د هر څه نه خواږه دي. الله ولی الذین آمنوا، دې صورت کې به راشي الله وي زه مؤمنانو دوست یم دوست. نو الله زمونږ نوم چې ویلي قرآن کې هغه به یو شانی، او د کافرانو هغه به په بده باندې اخلي، ځکه هغه ذلیله دي، هغې سره د الله قدر نشته، د الله د دین او د الله د کتاب سره قدر نشته. مؤمنانو سره د الله قدر دی. د هغې باره کې سورت انعام کې الله فرمایي وما قدر الله حق قدره، دې ظالمانو د الله هېڅ قدر ونه کړو. کله چې دا خبره وکړه چې دنیا ته الله ډو کتاب نه نازل کړی، نو یوازې دا نه، دې پلوه سره شرک کوي او الله په دې باندې ډېر خفه کېږي. به هر حال دې اول باب کې بیان دی د دریو ډلو، مؤمنان، کافران او منافقان. مؤمنان الله مخکې کړي دي او د دې مؤمنانو 15 صفتونه ذکر کړي دي. د روان سبق کې دا 15 واړه صفتونه ان شاء الله جوایو. دا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، دې ته د قرآن تعریف وي. که صداقت ته قرآن وته وي، که ترغیب للقرآن وته وي، د دې مختلف نومونه دي، او که تعریف د قرآن وته وي. لږ ونده تاسو په کوم تعریف د قرآن څه معنا ده؟ د الله کتاب پیژندل. مونږ خپل پلار پیژنو که نه، ورونه پیژنو که نه، نو خپل پټې پیژنو که نه، خپل کور پیژنو که نه. جنتیان چې سبا جنت ته رواني، نو چې فیصله وشي او هغې روان، نو هر سړي ته به خپل کور داسې معلوم وي چې داسې دنیا دا کور چاته نه دی معلوم. ته ګوره لیدلی نه دی، الله د ده په ذهن کې داسې کېښود
چې دغه ستا بنګله ده، دغه دې کور دی، دا وته لار ده او ځه. اوس ډېر چا نه تپوس به نه کوي چې زما کور پکې کم دی. دی خپل کور د دنیا نه دی کور نه ښه پېژني. مونږ نه که څوک تپوس وکړي چې د الله کتاب دا څنګه کتاب دی، دا کله نازل شوی دی، دا څومره وخت کې نازل شوی دی، د دې لږ صفتونه ته مونږ ته وکړه نو مونږ یې صفتونه کولی شو. یو صفت یې مونږ ته نه دی یادو. هو چې چا قرآن ویلی دی، دا ما د دې وجې نه دا خبره وکړه چې الله پاک شپږ شلو آیاتونو کې په شپږو شلو آیاتونو کې د قرآن تعریف کړی دی. معنا څه؟ الله وی زما دا کتاب وپېژنه، دې سره معرفت حاصل کا، پلار پیژنې، رور پیژنې، پټې پیژنې، کور پیژنې، نو زما دا کتاب هم لږ وپېژنه که نه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا د قرآن د سورت بقرې لومبی آیات او مطلب یې څه دی چې الله تا سره تعارف کوي. تبلیغیان چې یو ځای کې راجمع شي که نه، نو هر یو خپل تعارف شروع کړي. هلکه ته هغه شروع کړي، زه پلانې یم، د پلاني ځای یم، پلانې مې نوم دی، پلانې مې د پلار نوم دی، یو بل سره تعارف وکړي، نو ملګري یو بل وپېژني. الله مونږ سره د خپل کتاب تعارف کوي. نو یو ځل نه، دوه ځله نه، درې ځله نه، شپږو شلو آیاتونو کې الله مونږ سره د قرآن معرفت د دې پیژنګلي دا ولې دې له دوره زور ورکړی دی چې قرآن وپېژنې. د الله بنده قبر خو پېژنې که نه؟ ځکه هر سړی چې جنازې اواز وشي نو قبر له منډه وي. جنازه خو پېژنې که نه؟ مونځ پېژنې، ته مسلمان یې، نو چې دا ټولې خبرې پېژنې نو قرآن پېژنې. ته تر دې ماته یو دوه آیتونه ووایه، یو درې آیتونه ووایه چې هغه د قرآن د تعریف باره کې راغلي، نو یو پکې دا دی. که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې ذالک الکتاب لا ریب فیه دې آیات کې څه مطلب دی، دا تعریف د قرآن دی، ترغیب الی القرآن دی. دا الله ولې بار بار داسې وایي چې ستا د قرآن سره مینه پیدا شي. نو تا ته به کله وایي هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، دا مبارک کتاب دی چې دی ووایي ستا په سینه کې به برکت راشي، ستا په دماغ کې به برکت راشي، ستا په زړه کې به برکت راشي، نو ستا په ژبه کې به برکت راشي. ته قرآن ووایه دا ټول علم به راته آسان شي. چا چې لومبی حفظ کړي تاسو یقین وکړئ دې حافظ الګ ته ټول قرآن آساني، ورپسې ټول کتابونه هغه ورته آساني. د قرآن حفظ سره ډېر راتلونکي مسایل او مشکلات الله پاک تا ته آساني. کور کې به د برکتي سړی کور به د خیرونو د برکتونو نه ډک شي. ذالک الکتاب، دا کتاب لږ زده کړه. بهرحال دا خبره او تعریف د کتاب چې کله دا تعریف وشي نو بیا به د مؤمنانو دا 5 صفتونه، ذالک الکتاب، دا پورا کتاب دی، دا کامل کتاب دی، دی خو یو صفت شو. لا ریب فیه، نشتا شک پدې کې. د مکې کافرو پکې شک نه کړی، د مدینې منافقانو پکې شک نه کړی، د مدینې یهود او نصاراو پکې شک نه کړی، د دنیا کافرو پکې شک نه کړی چې الله وی لا ریب فیه، شک نشته پدې کې. نو دا خو هغې کړی دی. نور دا کتاب داسې چې الله وی دا بېشکه کتاب دی. که ته دنیا کې داسې کتاب ګورې چې شک پکې نشته نو هغه قرآن دی. په تورات کې شک شته، په انجیل کې شک شته، په زبور کې شک شته، کم چې پخوانۍ صحیفې نازل شوي په هغې کې شکوک شته. ولې؟ خلقو پکې د ځان نه ګوتې والي، په قرآن کې چا ګوتې نه دي والي، نه په قرآن کې تر اوسه پورې چا ګوتې والي دي او نه تر قیامت تر ورځې پورې الله ذمواري اخیستې ده. دا به بالکل د تحریف نه پاکي تر قیامت تر ورځې پورې انشاءالله چې څوک پورې قرآن شته په دې کې څوک اخوا دېخوا نه شي کولی. د دې وجې نه دا بېشکه کتاب دی. که مشرکانو کړی د هغې د عقل کمزوري ده. دویم لا ریب فیه، امام قرطبي ذکر کړي دي چې خبر دی خو معنی نهی ده. څه معنا؟ لا ریب فیه لا ترتابو فیه، او دا بهتره معنا ده. شک مکوئ په دې کې. قرآن الله وی زما کتاب دی، عظیم الشان کتاب دی، پورا کتاب دی، کامل کتاب دی. نو لا ریب فیه، شک مکوئ په دې کې. سو کوئی ذالک الکتاب، دا کتاب لا ریب، نشته شک په دې کې. فیه هدى للمتقین، لا ریب سره به لګو درېږي. دا هدى للمتقین، فیه هدى للمتقین دی ځان لګړی دی. بهر حال که په دې ځای ودرېږي او وقف پې کوي او که نه ودرېږي. مقصد د دې دا دی چې قرآن بېشکه کتاب دی،
که چا شک کړی دی نو د هغې د علم او عقل کمزوري ده. یا تاسو شک مه کوئ په دې کې، یا مناسب نه ده چې په دې کې شک وشي. دا د الله کتاب دی او د هغه طرف نه راغلی دی. وهدى للمتقین، او دا رڼا دپاره د متقیانو. هدن ابن کثیر یو معنا نقل کړې ده او ډېره بهتره ده، نور للمتقین. هدن د کتاب دپاره صفت دی او سو کوئی حال دی، نو چې صفت شي نو بیا به معنا داسې شي دا قرآن او دا کتاب هدى للمتقین، رڼا ده دپاره د متقیانو. یا په داسې حال کې چې دا رڼا ده او هدایت ته لار ښودونکی دی متقیانو ته، نور د بل چا دپاره نه دی. دنیا کې خو ډېر خلق د کافرانو، یهودیانو او مشرکان د هغې دپاره دا هدایت نه دی. قرآن خو چې دنیا ته راغلی خو ټولې دنیا دپاره هدایت دی، خو دنیا کې د فایده څوک اخلي؟ پرهیزګاران، متقیان، مؤمنان. اگر متقین نه مراد مؤمنان دي. تاسو وګورئ یهود او نصارو دې نه څه فایده واخیسته، او که اخیستې نو دنیوي فایده به یې ترې اخیستې، د آخرت فایده ګوره د هغې نشته. د آخرت فایده د دې نه مؤمن اخلي، نو ځکه الله متقي ذکر کړ. اوس که څوک د متقي دا معنا زده کوي چې یاره مونږ ځان په دې باندې پوه کړو چې دا متقي څه ته وایي. متقي مونږ پښتو کې معنا کوو هغه کسان چې پرهیزګار دي. پرهیزګاره فارسی ده، هغه خلق چې ځان د ګناه نه ساتي. نو چا یو معنا کړي، چا بله معنا کړي. یو قصه پکې کومه، پنجاب کې یو شاګرد استاد سره ناست و، او هغه چې ته په کتاب کې یو ټکی راغی والصلاة والسلام کتاب کې والعاقبة للمتقین، نو هغه شاګرد تپوس کو استاد ته وی استاد چې متقین په معنا پوه نه شوم، نه یې سمجھا. هغه ورته وایي د الله بنده نیک انسان چې څوک مونځ کوي او دس کوي، روژه نه وي، ښه کارونه کوي او د بدو نه ځان ساتي، دا متقي دی. هغه یو شبه سر کته کړی، استاد یې نه یې سمجھا، بالکل په مطلب پوه نه شوم چې دا ته څه وایې. هغه ورته بیا وایي د خدای بنده ته نه پوهېږي، ښه کارونه پېژنې که نه؟ هغه وی او پېژنې نه، وي بد پېژنې وي او نه وي ښه کوه او بد مه کوه. دا متقین دی. هغه به ډېر ناقابله و، ناقابله نه خو ساده و. استاد ورته وی ګوره ستا نه یو تپوس کوم چې دا یو کمره ستا په دې کې کټ او بستره ته برابر کړه، موجمې دی، او دروازه په ځان پسې بنده کړي، او یو ښایسته جینۍ راسره کښېنوم، او تر ساره پورې ته هغې جینۍ ته ونه ګورې، تا ته به متقي وي. هغه ورته وایي اوس پوه شوم، ښه متقي جړا ته وایي. خو قمقل نه پوهېده که نه، ښه اوس پوه شوم دا جړا ته وایي. متقي دا مفسرین چې ته ګورې نو هغه کسان چې ځان ساتي د شرک نه، هغه کسان چې ځان ساتي د کفر نه، هغه کسان چې ځان ساتي د قتل نه. څوک څه وایي او څوک څه وایي، بس خیر د تفاسیر دی وخت کې مه ګوره. قرآن څه وایي؟ الذین یؤمنون بالغیب. بس قرآن په خپل تفسیر شروع. دا قرآن رڼا ده دپاره د متقیانو، د پرهیزګارانو. نه پرهیزګار خلق څوک دي چې دا 5 صفتونه پکې راشي. یو هغه کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې. ایمان څه ته وایي؟ د زړه تصدیق ته وایي، یقین ته وایي. مونږ پښتو کې وایو یقین کوي په غیب باندې. نو دا غیب څه ته وایي؟ ما غاب عنک. مفسرین وایي هغه شی چې ستا نه غیب د تی نه ویني. مونږ الله وینو؟ نه. مونږ جنت وینو؟ نه. مونږ پل صراط وینو؟ نه. مونږ حساب کتاب او یا ورځ د قیامت وینو، جنت او دوزخ مونږ وینو. دا هر څه زمونږ نه پټ دي، خو زمونږ به ایمان دی چې الله شته، لا شریک له، هغه سره بل شریک او حصدار نشته. جنت حق دی، دوزخ حق دی، حساب کتاب حق دی. او الله چې کوم انبیا پخوا را لېږلي دي د قرآن د نازلېدو نه مخکې، هغه حق دي. کوم کتابونه چې را لېږلي دي هغه مونږ نه دي لیدلي، هغه حق دي. یؤمنون بالغیب. مونږ دا وروستی امت 14مه صدی، 14مه صدی، 12مه صدی چې چا پیغمبر نه دي لیدلی، صحابه نه دي لیدلي، د قرآن د نازلېدو نه دي خبر. مونږ ټولو په ایمان په څه راوړی دی؟ په غیبه باندې. پیغمبر زمونږ صفت کړو صحابه ته، وایي ستاسو چا ایمان ډېر خوښ دی؟ صحابو کې څوک هغې وي د ملایکو ایمان، چا وي د پیغمبرانو ایمان، چا وي بیا خو زمونږ ایمان ډېر ښه دی ځکه چې 5 وخته مونږ تا سره یو. پیغمبر ورته وی نه، زما رونه رستو را روان دي، د هغې ایمان ډېر زیات ښه دی، ډېر عجیبه دی، ډېر ناشنا دی، ځکه چې زه یې نیم لیدلی، د قرآن نه نه دي خبر. تاسو خو زما مخې ته ناست یې. د انبیاو د الله وحی ورته راځي، ملایک د الله د قدرتونو نه خبر دي، بره په اسمانونو کې هر وخت الله ویني.
داغه د قدرتونو خبر دي او رستو را روان دي زمارونه داغه ایمان د ټولو نه ډیر زیات عجیب او ناشنا دی. نو زمونږ د خلقو د ایمان صفت خو پیغمبر کړل یؤمنون بالغیب ایمان وروړي په غیب باندې نادیده سیلیدلی نه دي او یقین کوي ويقيمون الصلاة او پابندي کوي د مانځو د ایمان نرست مونږ ده کله چې ایمان راوړل کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې تاسو ګورئ چې کله یو سړی مسلمان شوی د نور پسې د مانځه طریقه وته وخی یوس بد پنځ بنا چې وته مونږ وایو هغه پنځه خبرې بنیاد الاسلام علی خمسین په پنځو خبرو باندې د اسلام بنا شوی ده د اسلام دا بلډینګ او دا بنگله چې جوړه ده نو دا پنځو سيزونو باندې ولاړه یقیمون الصلاة او پابندي کوي د مانځو په خپل وخت باندې مونږ فرایض او واجبات او آداب او سنن دغه خیال ساتل او یقیمون الصلاة او پابندي کوي د مانځو اقامت الصلاة ستوي درې مانځل ردا لرګي چې وی درې الله دا لفظ ول ذکر کوي په خپل مونږ وړي رسان دي خدا ګرانه نه چې کور والے ته وای پاسه مونږ وکا بچی ته وای چې راځه بچی رمانځه وخت دی وانګي وای محله کې چاپیر مسلمانان گاونډیان چې ناستا ذمہواری ده کنه هغه باندې خبر غریبانان د مانزه د اهمیت نه نبی علیہ السلام د ځنکدن په وخت کې د مانزه خبره کړې و عمر رضی الله تعالی عنہ شهید لا سات نه د خطر د مانزه خبره کې الصلاه وی هغه موږ پوره کتا سو کنه نیمګړې پاتې شو د عمر نه خو نیمګړې پاتې شو کنه نوی تاسو ورستو پوره کنه نیمګړې پاتې شو پیغمبر وی الصلاه دا الله په حقوق کې دا موږ د ټولو نه لومبه حق دی او په قیامت کې اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه دا عبادت سره د بنده سره بډوم به تاسو ته مانځ کیږي او دا غینه مونږ د بوډه هغه باز جوړ کړی دی پنځه ملکټ کړي وزر ملکټ کړي مخکم ته نه کټ هغه ټول نیمګړې لنډې بوچې دي کو نو څنګه کو سالور کو دریو کو زرزریو کو د خان بیګارې غنو بس را شو ځان ته اخلاص کو کناری نه دی او زنانه نه دی د مانځنه داسې ځان خلاصي چې داسې یو کار رمضان نه خلاصي د مانځل صحیح وخت ورکا او صحیح ټیم باندې وکا خو صحیح طریقې سره وکا اګه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي درې ځله واپس هغه ګور ډېر نږدې زمانه و درې ځله واپس کوته وی صلی فإنک لم تصلی بچي مونږ کته هم نه لري هغه یا رسول الله ما هم مونږ کو بیا وته خو صحیح طریقه خو چې په دې طریقه به ودرېږي قرآن مشورو کې بیا ورکو کې بیا برا پاسي بیا بل ګودرېږي او مونږه یقینو که په یو منډه باندې روان یو ځان رسو بروزه مو یو او بیا سر را پورته کو نه امام دا دابونه خبر دی او که خبر دی نو نه کوي په خوانو امامانو ټول زموږ دا طریقه او مونږ خو یقینو که چل الله اکبر سمع الله لمن حمد الله اکبر فكتب روانو نه بقومه و نه بجلسه و اقامت الصلاه دا معنا چې په خپل شرطونو او فرایض او واجبات باندې موږ برابر وکړه او پابندي کوي د مانځه او درې مانځه لره یعنی یوازې په خپل نه بلم مانځه ته تیاری ومما رزقناهم ينفقون او دا غمال نه چې مونږ دي تور کړی لګي د ما په لار کې ومما او بعضې دا غمال نه خره من پکې تبعیض دپاره ټول مو ورکوه بعضې دا غمال نه چې مونږ دي ته ورکړی دی الله وي مال زما دی او ما دله درکړی دی او لږ دنه غواړم سړیا دې صورت کې به وروستو راشي دا مؤمنان تپوس کوي یسألونک ماذا ينفقون څه خرج الله پیغمبر ته وی قل العفو توتوا چستانه سی واشي سړی د خپل بچو نه سی واشي نو ورکه زما په لار یو روپیا ورکه سلوختم روپیا ورکه دا څه شی دی ومما رزقناهم او بعضی دا غمال نه چې مونږ دي ته ورکړی دی ينفقون نو لګي زما په لار کې انفاق ستوي جمعات کې لګوا انفاق ستوي زکات ورکا انفاق ستوي صدقه وکا هر خیرات او صدقات چې د فرضین علاوه دا پکې مرাজি او دا فرضي پکې مرাজি ينفقون بس خرج کوا ته چې خرج کین نو مال وسی واکیږي لکه څنګه چې یو سړی درس تکې ناستو او چاته قران خینو علم به سی واکیږي کمیږي ونه دا چینه د تازه تازه بوته راځي چینه چې په ځای باندې وبو لاړی نو پاږي کې جاله او زنګونه پکې وشي غشتو به نه نوځي خو چې هغه استعماليږي نو نه پکې جاله او نه پکې زنګونه صفا او بوته نور راځي د دې وجه نه بعض مفسرین تعبیر کوي ومما علمناهم يعلمون الله وی چې د کوم علم نه رتما درکړي نو بل تلګو خیا کنه ځان سره موړه او بعضی دا غمالنا چې ورکړی مونږ دي تا ينفقون لګي دي والذین یؤمنون
او هغه کسان چې ایمان وروړي بما انزل الیک په هغه کتاب چې نازل شوی تا ته قرآن. ایمان یوازې دا نه چې مونږ دا ومنو چې دا د الله کتاب دی په پیغمبر باندې نازل شوی دی 1400 کال یې وشو دا حق کتاب دی. نه د ایمان سره په دې باندې عمل هم کې. الله د ژوند درکو نو راواخلا زده کا بچو ته وخیا بل ته وخیا د دې په احکام باندې عمل وکا. په دې کې به یو امر راغلی یقیم الصلاة نو منځوکا. په دې کې به نهي راغلی چې دا کار مکوا نو لا تقتلوا انفسکم ځان مو وینا. په دې کې به نهي راغلی شراب مسکه نو میسکا اغلا مکوا. په دې کې به راغلی چې قتل مکوا نو قتل مکوا. دې ته نواهی وي د دې په اوامر باندې عمل وکي او د دې د نواهیونو بزانو ساتي دې ته ایمان وي. کوی چې اسې ما ایمان راوړل نه دا خو ډېر خلک داسې ایمان وي او یقینا که د قرآن د رڼا نه او د هغې د خوند نه د دنیا نه دقسې لاړو محرومه پاتې شو. والذین هغه کسانو یؤمنون چې ایمان راوړي بما انزل الیک په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی تا ته وما انزل من قبلک او په هغه کتاب چې نازل شوی دی مخکې ستا نه مشهور تورات او یا ته جنس مراد ده بس هغه کتاب چې مخکې نازل شوی دی تورات او انجیل او زبور چې سوره کتابونه مخکې نازل شوي دي. زمونږ په ټولو باندې ایمان د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله منو پیغمبر منو پیغمبران منو قرآن منو آسماني ټول کتابونه منو چې دا حق وو. ها عمل به په خپل کتاب باندې کو زده کوو په خپل کتاب. تورات نشي راغسته چې راشه دا به هم زده کوم د الله کتاب ده نه هغه د هغه وخت دپاره. قرآن سره د هغې تلاوت هم منسوخ شو د هغې حکم هم منسوخ شو. د هغې نه وعظ او نصیحت نشي کولی. وعظ او نصیحت قرآن سره کوه فذکر بالقرآن من یخاف وعید. وبالآخرة او په وروستی ورځ باندې آخرت ورته ولې وي د هغې نه وروسته بله ورځ نشته. ښه اوس چې کومې ورځې دي او یا شپې دي د هغې نه وروسته نن د خالي شپه ده نو ورپسې د اتوار شپه ده. نن د خالي ورځ ده نو ورپسې د اتوار ورځ ده. داسې زه ورپسې هفته ده اگر که بیا د سره کېږي خو هغه داسې ورځ ده چې د هغې نه وروسته بیا شپه نه راځي. هغه ډېره اوږده ورځ ده لکه د هغې اندازه راغلې ده که نه 50,000 کالو. الله به مؤمنانو باندې ډېره لنډه کړي. وبالآخرة او په آخرت هم یوقنون دی یقین کوي. دا څو صفتونه شو 15 صفتونه شو. دا 15 صفتونه چې په چا کې راغله نو د دې دنیا کې به څه حالي او آخرت کې به څه حالي. دا حکم به انشاءالله چې بیا وایي. اول باب او په اول باب کې اول د قرآن تعریف او بیا د مؤمنانو متقیانو 15 صفتونه. اول ایمان بالغیب، دویم اقامت الصلاة نماز پابندی، دریم انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال لګول، دریم ایمان په قرآن، سلورم ایمان په ټولو کتابونو او پنځم ایمان په قیامت باندې. الف لام میم الله پویږي په معنا ردی ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی. لا ریب فیه شک مکوي پدې کې یا نشته شک پدې کې مناسب نه رچ شک وشي پدې کې. هدل للمتقین دا نور دې رڼا ده د پاره د متقیانو. الذين کسان یؤمنون بالغیب چې یقین کوي په غیب باندې، یقین کوي ایمان وروړي په غیب باندې نادیدا. ويقيمون الصلاة او پابندي کوي د مانځه او درې مانځه لره یعنی پابندي کوي د مانځه د شپې او دروازه. ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې مونږ دي ته ورکړی دی ينفقون خرج کوي په لارې زما کې. والذین کسان یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان وروړي په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی تا ته. وما انزل من قبلک او په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی مخکې ستا نه. وبالآخرة هم یوقنون او پر وروستی ورځ باندې دی یقین کوي. الله دې د قرآن رڼا زموږ نصیب کړي. الله دې د سورة بقرې رڼا د قیامت په میدان کې زموږ نصیب کړي. د دې دا نور د الله زموږ په کورونه کې راولي او د دې سورت چې کوم برکات دي الله دې زموږ کورونه د هغې نه ډک کړي. د قرآن د برکت دې الله زموږ بیمارۍ ختم کړي. د قرآن د برکت دې الله زموږ قرضونه ختم کړي. د قرآن د برکت دې الله زموږ تمام مشکلات حل کړي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.